په 14 اگست 1947 کې د دې وطن بنیاد د ورورولۍ، اتحاد، اتفاق او یووالي دپاره ایښودی شوی و او قائد اعظم محمد علي جناح په دې قام یو لوی احسان کړی و. هم په دې سلسله کې هر کال په 14 اگست باندې د ازادۍ ورځ په عقیدت و احترام او جوش او جذبې سره نمانځل کیږي. په ضلع چارسده کې د 14 اگست مرکزی تقریب عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس مردان روډ چارسده کې ترسره شو. د دې لوی دستورې مشر ملما د چارسدي ډیپټي کمشنر عبدالرحمن خانو، د دوی سره صوبایي وزیر قانون حاجی فضل شکور خان، تحصیل ناظم مفتی عبدالرؤوف شاکر، ضلعي سپورټس افسر تحسین الله خان، اډیشنل ډیپټي کمشنر ثانیه صافی، اسسټنټ کمشنر الوینا فیض، ډسټرکټ سوشل ویلفیر مشر شعیب خان، یوت افسر عثمان خان، ډي ایس پی شهنشاه گور خان په شمول ګڼ شمیر کې د سکولونو ماشومانو، استادانو او سوشل ورکرانو ګډون کړو. دغه لوی دستورې ته د خبرو په موقع د مشرانو وویل چې مرګرو د ایونټ جوړولو کې د چې مهنت کړی دی او خاص طور باندې کوم ماشومان او کوم د سکولونو ماشومانو چې دوی د ایونټ کې حصه واخیسته دوی لا ډېر زیات شاباشي ورکوم او د هغوی شکریه ادا کوم چې دومره ښایسته پروګرام یې ارینج کړ. دې تپوس هغې سړي نه وکړئ چې کوم سړي ته ازادي حاصل وي. که څوک جیل کې هغه له تپوس وکړئ چې ازادي څه ته وایي. کوم سړی چې هسپتال کې هغه له تپوس وکړئ چې هغه ازادي څه ته وایي. کوم سړی چې په پریز وي په هغه له تپوس وکړئ چې ازادي څه ته وایي. چې هغه خوراک نشي کولی هغه ته ډېر شیزونه پرې بند دي. نو ازادي چې نه دا الله پاک یو نعمت دی. راغلي مشرانو د 14 اگست په حواله خپلو پیغاماتو کې وویل چې موږ له د ازادۍ د ورځې قدر کول پکار دي او خپلو کلو کورونو حجرو کې شنه بوټي نال کول پکار دي او هم د دغه شنو بوټو په ذریعه به موږ ولس ته د کلین او گرین پاکستان یو ښه پیغام ور رسولی شو. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.